نو کو یو سړی په ژوند کې اطمینان او سکون په دنیا کې غواړي واحد حل استغفار دی. بس الله نه بخنه غواړه. استغفر الله تعالی استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب الیه الى اجل مسمى. الله وی د اطمینان او د سکون ژوند بدرکم خود مقرر نیټې پورې، یعنی د مرګ پورې. نو مطلب دا چې څومره د ژوند دی هغه به د اطمینان او د سکون نه. ویؤتی کل ذی فضل فضلا. بله غټه فایده دا د استغفار او د توبې چې په آخرت کې به ورله الله ښایسته بدله ورکي چې جنت دی. نو دنیا کې چین سکون او اطمینان او په آخرت کې جنت. ځکه حدیث مبارک کې راځي نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایل طوبى لمن وجد في صحیفته استغفارا کثیرا. خوشحالی دا، زیرې دی، خوشخبری دا د هغه چا د پاره چې د قیامت په ورځ عملنامه کولو شي په هغې کې ډیر استغفار پروت دی. چې عملنامې کولو شي او د چا په عملنامه کې ډیر استغفار